خا مخکې زمونږ سره خا راځي څه په دې حروفو کې ځینې حروف داسې دي چې هغه باریک ویلی کېږي نو پښتو کې نري ویلی کېږي او ځینې داسې دي چې هغه څه غټ ویلی کېږي پور ویلی کېږي صحیح شو لکه په من کې دي ځینې غټ دي او ځینې څه دي واړه لکه زه چې غټ یم تاسو ټول څه واړه لکه هغه چې غټ دی نو ځینې حروف پور او ځینې څه کم چې پکې ډک حروف دي او همیشه لپاره پور ویلی کېږي د هغې مجموعه لږه یاده کړئ اسان دی خصه ضاد ضاد غين طاء او قيض قاف ضاد داي مجموعه خصه ضاد قيض داي مجموعه فونتي سلوك خاء صاد ضاد غين طاء قاف ضاد دا حروف به همیشه لپاره څه په دې کې د جبې اکثره یې سیاغونډه جبه دا چې کوم د پورته اوچتېږي ښه بره تعلو طرف ته چې جبه اوچتېږي دا به د هغې سره څه کېږي ډکېږي صحیح شو نو دا حروف پکې څه مجموعه مې یاده کړه چې ډک حروف کوم دي پور حروف دې ته حروف مستعلیه وایي څه ورته وایي حروف مستعلیه دا مې یاد کړه خص ضغط قیض بس دا مجموعه یاده ته دا ډک حروف دي ښه خص ضغط قیض ضاد پوه شولئ اولی حرف پکې زموږ سره روان دی څه خا سره خا دو حرفیز دی که درې حرفیز دو حرفیز جټکا به ونه ورکو راکاږو به نه مجهول به نه وایو ښه جټکا به نه ورکو راکاږو به نه مجهول به نه وایو ښه اوس دا کوم حروف چې زموږ سره ډک پور حروف دي که نه د دې د پوروالي اوس صحیح طریقه او غلطه طریقه ده ښه یوه صحیح ده یوه سره ماته ګوره دا دلته موږ ووایو صحیح ده یو د حرف د ډکوالي دا طریقه چې ته خوله ورته کنډولې کې هغه څه کې په خوله باندې هغه غټ کې صحیح شو دا طریقه سره غلطه ده دا به د مخرج نه ډک راوځي صحیح شو د مخرج نه ولاړې کې موږ پور را روانه وو ښه دې ته موږ خوله نه راټوله ګورئ صحیح شو چې ته ورته خوله کنډولې کې د خولې د وجې نه هغه اواز خوله ورته جوړه داسې کېږي چې اواز ډک کړي دا طریقه به څه غلطه به ښه دا به د مخرج نه موږ څه کوو ډک روانه وو په خبره باندې پوه شولئ اوس خا زموږ سره ده نو خا به موږ صحیح داسې وایو ګورې خپل خوله به د خا مخرج څه دی خا ته وګوره اخ وکړه اخ کم ځای دی اخ ویل ده که نه صحیح شو بیا تر وروسته دغه په بل ترتیب باندې راځي بلکل د مرۍ ده اخر سر کم چې د ژبې یخ ته دی ښه صحیح شو اوس د دې دا به موږ پور ادا کوو خو د مخرج نه به دا موږ ډک ادا کوو ښه خوله به ورته ګول کوو نه څه به وایي ګورې خا زما خوله به خپل حالت دی خا ووایه خا یوه طریقه دا چې څه وایي خو اوس هم ډک شو که نه دا غلط طریقه ده اینو دا هم ډک شو که نه خو اینو ګړنګ اواز په خوله کې پیدا ورته ورته خوله راټوله کړه دا طریقه څه دا غلطه ده صحیح شو د مخرج نه به دا موږ اواز ډک روانه وو ښه خا او خوله بنده مه ساتئ خا بیا نه ډکېږي دا ګړنګ اواز کله پیدا کېږي غرونو مې سړی اواز وکړي ګړنګ پیدا کېږي نه چې خوله پورته کولاو شي نو بیا به اواز څه شي لږ ډک شي ښه په خبره پوه شو خوله به کولاو کې اواز به څه شي ډک شي خو خوله به ورته راټولې نه چې خو دا طریقه غلطه ده شونډې به په خپل کیفیت باندې پرتې ښه شونډې به په خپل حالت ګورې خا پور کا اواز ډکه خو خوله به نه دښکې خوله به نه راټولې ښه خو به نه دی خوله به ګورې نه ګول کوئ دا په غلطه بیا ښه خو به نه وایه خا اوس د ځینې چا اواز به ګورې ډک کي د هغه خوا به ډېر زیات ډک ادا کړي ځینې چا اواز نری که نه अब د خپل مقدار یې ګورې ښه خو ته به ورته خوله کنډولې کوې نه وایه پور که لږ اواز ډک که ته خو بیخي ښه وایې ښه مه وایه نه دا یو بالکل یو فیصد هم پور نه دی ووایه سم غلط دی ته به سم ونښلې ښه سم ځان به پسې ستړی کړي صحیح ده که نه ته حافظه مې وایه مکمل غلط دی ښه ډکه خوله به نه ډکې بجي خوله ورته مه ډکوه که نه خوله مه ګول کوه شونډې په خپل حالت پرېږدوه او ډک ووایه ښه دغه شان ښه ته به سم محنت وکړې بالکل لکه تاړو د وزه پورې ډک ویلی چېرته دی صحیح شو
کنه دا کلیر شو څه خا دا باندې اړه وشي دا صحیح شو مخکې زمونږ سره را روان دي دا څه څو حرفیز د حقیقت ورته وګوره چې لیکل یې د نڅو دي درې دال الف لام میم دي درې حرفیز د پاسه مت کړه کنه راکاږي مت وګوره اد وای اد قلقله مکوي اد کم ځای کم ته ولګي ګوره اد کم ځای کم ته ولګي کم ځای سره اد دل اد صحیح شو کنه مسوایا شونډې په خپل حالت دي ښا دال شونډې نه خوځي ځکه مخرج خو شونډې نه دي کنه جبه څو کړه هغه خو د کناري دي تنه کنه یختل راسي پکې جبه په خبره پوه شولې ها شونډې په قطر نه خوځوي ښا دال صحیح شو کنه دریم بلې څه زال څه جبه څوکا هغه خو د کناره اذ دا आवाज بکوي دا आवाज نه دا आवाज پکې پکار دی ښا دومره به باریک نه وي چې بالکل سړی خبره نشي د زالو کوي نه وي ښا د څه باندې کې از وسوي زال لك ډیر نه زال جبا کنارو تر واسه غاخون ذال دننا کنارې ذال صحیح شو کنه درې حرفیز دی کنه ښا په خبره پوه شو نه ذال زمنګ سره په کې بل څه شی دی لکه را دا را په دې حروفو کې نشته په پور کې حالانکه دا هم پور ویل کی خدا کله پور ویل کی کله څه باریک وي ټول عمر پور نه ویل کی ښا او دا چې چرته مينو دا پور ویل کی ښا هر حالت کې به دا څه ویل کی پور را کله پور کله باریک ځکه په دې مجموعه کې نه شمار کړي ښا پوه شو لیکنه به تاسو شوي چې را مونږه غلې پور وایو چې زبر او پیش پینو څه وایو پور وایو چې زیر پی څه وایو خو همیشه لپاره پور نشو کنه چې زیر پینو بیا به باریک وایو مونږه او دا هغه حروف یو راځم کړي دا همیشه لپاره څه دی پور په خبره پوه شو نه ها نو را به وس دلته منګه پور وایو ښا صحیح شو خو په دې کې هم دغه احتیاط پکار دی چې په دې کې خلک څه کوي شونډې را ګول کوي ښا رو غلط دی مکمل صحیح شو ار جبه چرته لاړه مخرج سره ار دې څوکا لاندې طرف ته کوم داخله دیتا ابي ار بص ګوره را بغلطه هنا ده بغلطه خا را ګول کوي شونډه باندې ښه خپل باندې ګول کوي ښا نو کولا ها په جوایا پورګه تاسو ساده بیا خولې دا ولي اواز وباسه نه رونو دا بس دې د مهنت کوي ها پورګه نه دې دا به پورګه غلط خپل کولا دې کې تکرار دی خو ډیر نه ښه تکرار حقيقي تکرار پکې نه دی دا وی را دی حقيقي تکرار نه دی ښه را پورکا یاردل پور ورو په بالکل ورسره دښمنی ده د خیال پور ورو په په خد دښمنی هي په دې څه کوي ها غوندلتا وای رونو شونډه بالکل شونډه په خیال را جبه ولا قبل ما خرجت دا را وانت مويه را لا غلط هتجي كم هذا مكمل غلط صحيح شو ديت بار بركتور ار دا بركتور بس هم 200 زل وقت 300 ها سبب ار ها دا بیا چې وینا بل شم ام دقه به خبي
ار او چړګان بشنټل کېده ما صحیح شو سراج تدش به کنه سراج را ویندي را هو وسوي را لك بخيال كيف تانا بجيبي دا طرف دير او دا طرف دير لك يا من واحد ها دا يا ولي غلط را 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 وبا يا بيات كده خا 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 خا